دا زمونږ د محکمې د انتظامي مشر کامران صاحب د طرفه سر مخکې کې لایټ دی بیا صحیح دا شنګله کوزالپورې خالد خان کوم چې د خیبر ټي وي سره د خیبر نیوز سره د شنګلې نه چې کوم دی نو د نماینده په حیث باندې او بیا زموږ د ملکنډ ډویژن د بیورو چیف یو ډېر لوی سفر 18 کاله او هغه چې کوم دی دا سفر تیر کو دا اوس د هغه د کور سره هدیره ده دا په یو پرون د 19 تاریخ باندې د الپورې سره خوا کې په یو حادثاتي ګاډی په چې کوم دی نو ختلی مړ دی د خاورو لاندې دی الله دې وبخي او دې نه دا اوس زمونږ استاد اسلام آباد نه چې کوم ټیم راغلی و چې و نیټورک د هغه د ګلدون دستر دا بله چې کوم د سټاف د سایډ نه خالد خانه الله دې مغفرت نصیب کړه الله دې دغه د آخرت سفر دا دې الله بختور کړه خدای پاک دې قبر کشاده کړه خوشحاله او الله دې مغفرت نصیب کړه جنتونه دې نصیب شو خدای دې ستا بچي او ستا اولاد ستا کشران او ستا ټول خاندان چې څومره دنیا آباده ده نو په عزت حیا او عزت کې ساتي صحتمند ستا خدمات ستا د دې شنګلې دپاره د ملکنډ ډویژن د خلکو لپاره زمونږ د ملګرو دپاره د خیبر نیوز د ملګرو دپاره د خلکو لپاره ستا خدمات چې کوم دی هغه به همیشه دپاره تا یاد ساتي الله دې مغفرت نصیب کړه آمین دا د خالد خان حجره دی چې چېرته چې د هغې د دعا چې کوم نه ادا کېږي دویمه ورځ ده او دې دعا ته حسن خان او افسر افغان او وینا وکړه د خالد خان خدمات چې کومونه هغې ته خراج تحسین پیش کړو او هغه وینا څه داسې وه راغلی دی نو ما وی ولې نه چې د عام ولس ته نن موږ دا هم په ډاګه کړو چې صحافت یوه مقدسه پیشه ده صحافت څه عامه خبره نه ده دا رښتیا په ذمهورۍ سره ویل دي او د خالد خان یو ریپورټ تاسو راخلی په هغې کې به تاسو بیلنس وینئ په هغې کې به تاسو د شانګلې درد او فریاد وینئ د دې ځای کې د روډونو مسله ده د دې ځای کې د سکولونو که د اوبو نو خالد خان هره ممکنه هڅه کړې ده او نن موږ چې راغونډ شوي نو پکار ده چې موږ سره د خالد خان کم هم تړون راغلی دا که په هر ډول باندې وي چې موږ د زړه د خلاص هغه په دې بنیاد هم هغه ته بخانه وکړو انساناني یو بل سره توتو مې راځي چې هغه د دې وطن دپاره ډېر کار کړی دی ډېره ستړې کړې ده او موږ سره یې هم دا ځای قبول کړی و د هغه د دردونکی مرګ زموږ د ټولو دپاره یو ډېر لوی درد دی ډېر محترم حسن خان راغلی دی مبارک خان راغلی دی موږ د ای وي ټي چینلز نیټورک هم ډېره زیاته مننه کوو چې هغو خپل خلک په هر ډګر باندې نازولي دي د دوی د هغه لرې نه راتګ زموږ دپاره ډېر محترم دی موږ د شانګلې خلک ډېر خواران و عجزان و او دوی ته به دا التجا کوو چې موږ سره به دا یوه ښېګړه کوئ چې د خالد خان نمایندګي به د دې سیمې نه نر وکوئ دلته د خالد خان بچي دي ورورونه دي نور تکړه خلک دي هغو له به دا سپیس ورکوئ چې موږ یو بل خالد هم دلته راپیدا کړو ډېر محترم حسن خان ته بلنه ورکومه چې هغو د خالد خان په صحافتي سفر باندې موږ سره خپل نظر شریک کړي زما په خیال د هغه باندې به د چا حق نه وي زما په خیال د هغه به په خلکو باندې ډېر وي نو دغه به د هغوی د روح دپاره چې کوم دي وبخو نو زه به تاسو ته درخواست وکړم چې د زړه د خلاصه یو ځلې لکه اکثر زمونږ په حجرو کې یو خبره وي چې زمونږ صرف دیني علما
یا هغوی خبرې کوي او زیاتره په داسې موقعو باندې هغوی د دین په حواله. خو ما په خیال د افسر افغان دا خبره بالکل ټیک ده چې نن موږ له پکار دي بلکې بیا هم پکار دي چې دا ورځ نننۍ چې کومه ده بلکې پرونی چې شانګله د یو داسې شخصیت نه محرومه شوې ده چې د شانګلې ډېر ښه ستر سیاسي مشران هم شته. شانګله کې سینیټران هم پاتې شوي دي، MNAs هم پاتې شوي دي، منسټران هم پاتې شوي دي. خو زه نن دا خبره تاسو ته وکړم چې خالد خان د شانګلې بلکې د دې خطې نه زما مطلب سوات منګوره یا دا ټول چې دا کومه علاقه ده په هرې حوالې سره چې یاره هغې د دې څنګه نمایندګي کړې ده او بیا د دې ځای اواز لکه زما په خیال تاسو د شانګلې خلکو ته دا ډېره زیاته ښه پته ده چې د بده قسمته د تیرو 100 لسیزو راسې بلکې کله نه چې پاکستان دغه دی نو د شانګله په ضلعو کې ده هغه مونږ جو ته وایي اګنور شوې ضلع د دې باندې دونه حکومتونو دونه توجه نه ده ورکړې. د هغې څه وجوهات کیدی شي خو زه دا وایم چې واقعي خالد خان د دې ځای که د صحت مسلې که د دې ځای د رودونو مسلې او د دې نه زیات دلته کې د سیر و سیاحت لپاره چې کومې موقع دي هغې باندې چې هغوی زمونږ سره بیا څومره ځکه چې د خالد سره زما رشته تقریبا د 18 کاله وشو. دا موږ یو څو ملګري چې په هغې کې اسرار د چکدرې ملګري آفتاب به مو سره اکثر راته او داسې زمونږ سعید د دې سیمې خو خالد بیا یو داسې کس و مونږ چې په لاره باندې راتلو نو مبارک علي تاسو به په سکرین لیدلي دا زموږ ملګری دی دا د نیوز د څانګې د خبرونو د څانګې کوم چې خالد خان براه راست هغې کې کار کو د هغې مشر دی نو دوی دا خبره په لارې تقریبا مونږ په ټوله لارې په یو حوالې سره یا په بله حوالې سره د خالد باره کې به خبرې کولې او خبرې به رایادېدې چې یاره خالد 3 ورځې مخکې به 4 ورځې مخکې ما په خیال افتاب خان تاسو راغلی هم وی اکثر چې به راته نو یاره جی ماله دا شی پکار دی یاره جی ماله دا شی پکار دی کله کمپیوټر پکار دی کله کیمره پکار ده یاره جی زما خبرونه نه چلیږي یاره زه خبر راولېږم زه پیکیج راولېږم هغه تاسو نه چلوئ اکثر به هغه ده چې ته د ځان دپاره هغوی داسې خبره نه ده کړې چې یاره ماله هم لکه سره کې یا زما هم تاسو څه دغه وکړئ نو زه دا وایم چې یاره د هغې بله خبره دا ده چې لکه څومره د شانګلې لکه تاسو د دې نه اندازه ولګوئ مونږ په یو چک پوسټ باندې ما کتل چې د پیشام نه اخوا یا دې غاړې ته مونږ ودرېدو نو یو پولیس والا ویل چې تاسو دوا لځئ نو لکه دوی ته ما وویل چې دلته کوم د دې ځای پورې لکه دا د شانګلې اخري سر دی چې یاره خالد خان دلته کې خلک پیژني دغه شانتې د هغه نه به یو خبره وه ما به ورته اکثر وی چې یاره ځکه چې د دې شانګلې کوم سیاسي یا مذهبي مشران به و نو هغې به ګیله کول دا کوزه الپورې او خالد خان زمون بیورو چیف د خیبر نیوز ملکن د هغې حجره دعاګانې دي ډېره زیاته ګڼه ده د پرون نن 2مه ورځ ده او دلته خلک راځي او دعاګانې کوي نو دغه شانته دغه سره بیا بازار ده دغه بازار نه دلته دا سړک راګرځېدلی دی